سلامونه ملګرو، تازه خبر او ډیر غټ خبر د 8 فروری جلسې لپاره چې کوم د ټول پی ټی آی متحد شو یو شانن چې کوم د ګنداپور او د شیر افضل مروت هم ملاقات وشي چې د دې مخکې چې کوم د خیبر پختونخوا صدر نوې صدر جنید اکبر او ګنداپور هم ملاقات شوی چې د جلسې د تیارینو لپاره او د جلسو له کامیابولو لپاره پوره هغه هلې ځلې شوی دي ملګرو. یاد وی چې د 8 فروری نه به یو ځل بیا پی ټی آی یو نوې انقلاب راولي. هغه انقلاب په داسې شکل کې وي چې د عمران خان د آزادېدو لپاره به مختلف پریکړې کېږي او هغه لپاره به لایحه عمل چې کوم دی توی کوي. ځکه چې نن سبا د هغه چې کوم عهدې دي او یا د هغه مشران چې کوم د هغه مکمل چینج کېدو لپاره چې کوم د هغه چمتو د عمران خان د هغه نوټس جاری کوي د جې څخه چې کوم کس په عهده باندې راوستل دی او کوم کس لرې کول دی هغه چې کومې فیصلې هغه عمران خان کوي. یاد دی چې د عمران خان په فیصله کې کوم یو پی ټی آی والا هم اختلاف نشي لرلی او نه چې کوم د هغه مخالفت کولی شي. په دغه وجه باندې چې کوم د نن شیر افضل مروت چې هغه د پی ټی آی څخه ډیر زیات خپه او ډیر زیات چې کوم د هغه ته نوټس جاری شولې. خو د شیر افضل مروت چې کوم د هغه یو ځل بیا یو شو د 8 فروری جلسې لپاره چې کوم د مکمل متحد او په اتفاق سره چې کوم دغه جلسه کامیابولو کوشش کوي. دغه جلسه به صرف په صوبې په سطح نه بلکې د پاکستاني لوی چې کوم د ټول انټرنیشنل غټه جلسه وي او داسې په هر صوبه کې چې کوم د هغه احتجاجونه کېږي. دغه لپاره چې کوم د لاهور کې هم ډیپټي کمشنر ته چې کوم لیټر د هغه موصول شوی دی چې پکې اوس د عدالت لخوا چې کوم د کیس چلیږي چې 8 فروری لپاره چې کوم د کوم ځای ټاکل کېدل دي او په کوم ځای کې چې کوم دغه جلسه کول دی هغه باندې هم خبره کېږي. خو یاد وي چې د عمران خان د آزادېدلو لپاره چې کوم د پوره هلې ځلې شروع شوي او خلک چې کوم د هغه مکمل چینج شو په عهدو باندې او مکمل نوي کسان چې کوم د پی ټی آی د عهدو لپاره چې کوم د ټاکل کړي هغه هم عام ورکران دي یا عام امینګان دي چې د عمران خان لپاره هر قربانۍ ته تیار دي.